السلام علیکم دوستانو، نن تاسو ته پته لګېدلې ده چې کم کیسز دي 2585 دی باندې انشاءالله ما ویډیو جوړه کړه او سبا زه اپلوډ کوم په یوټیوب چینل باندې هم دلته ټیک ټاک باندې هم چې څومره رااله زما چې څومره د ملګري دي په ټیک ټاک باندې ما فالو کوي، انسټاګرام باندې، په یوټیوب باندې، فیسبوک باندې، سناپ چیټ څومره چې دي، زما دا فرض دی چې تاسو ملګرو ته زه یو مشوره درکړم که تاسو په هغې باندې عمل کوئ که نه کوئ خو ستاسو مرضي ده. ورونو څومره ملګري په دې وخت کې په چوټۍ باندې ځي که تاسو یو ډوز کړئ، دوم کړئ، دریم کړئ، نو زما ستاسو دپاره دغه مشوره ده چې تاسو لږ صبر وکړئ، یو هفتې پورې صبر وکړئ. الله رب العالمین به حالات صحیح کړي انشاءالله، او بس یو هفتې پورې تاسو لږ صبر وکړئ انشاءالله. ځکه چې پرون زما یو ملګری و د هغه ملګری و ما ته وویل عمر بھائی زما ملګری په چوټۍ باندې تللی دی، واپس 20 ورځې تېرې کړې، واپس و چې درځم هسې نه. ما ورته وویل چې یار تا زما نه مشوره وکړه، نو ورته وویل چې راشه واپس. نور تاسو پوه یئ زما د خبرې مقصد څه دی. زما ټول ویډیو د بل ویډیو وګورئ انشاءالله ملګرو، نو هغې کې ما پوره تفصیل دغه کړی دی. دویمه خبره دا ده ورونو چې ځان افلاطونان مه جوړوئ، په دې جیب باندې ښه جاپانۍ تاله واچوئ، په دې وخت کې پیسې کور ته ټولې مه لیږئ، چې څومره پیسې تاسو کور ته ولیږئ زمون خلک نه خوشحالیږي، او راولېږئ راولېږئ راولېږئ. لہذا بل ځل چې حالات دغه نو ما ته پته وه چې څومره زمونږ پردیسیان او زمونږ مسافر څومره یقین وکړه چې د یو ټیم روټۍ به نه میلاوېده، دومره حالات دغه شوي وو. لہذا ځان سره په خپل پاکټ مني کې لږې پیسې وساتئ، او ضروري د هر پردیسي د پکار ده چې د هر سړي سره دومره پیسې ورسره چې هغه پې بیماري راځي یو شی بل شی، نو لږې پیسې په دې وخت کې ځان سره وساتئ. انشاءالله زما بله ویډیو وګورئ، په هغې کې ما پوره تفصیل انشاءالله تاسو سره شیر کړی دی.